بل تپوس یې کړی دی چې په توبې سره هر یو ګناه معاف کیږي او کنه، او په توبې سره هر یو ګناه معاف کیږي. د ګناه د معاف کېدو درې صورت دي. یو دا ده چې نیکو اعمالو سره بعضې ګناه معاف کیږي، لیکن صغایر مثلا چې کله ته چاردام کې او دس، نو حدیث مبارک کې راځي چې مخ ته سړی لپه اچوي نو په سترګو چې کوم ګناه کړي دي هغه د اوبو سره توی شي، خوله کنګالوي نو دې سره ګناهونه توی شي، لاس وینځي نو د سنګل نه چې اوبه ساسي نو هغې سره ګناه توی شي، خپې وینځي نو د پوندو نه چې اوبه ساسي هغې سره ګناه توی شي. دې نه مراد صغایر واړه ګناه دي، چېرته نظر غلط استعمال شوی، چېرته خطا خبره کړي، کبایر نه. دویم د ګناه د معاف کېدو هغه د الله جل شانو خپل قدرت او اختیار دی. الله جل جلاله دغه سم ګناه معاف کوي. کله د یو بنده یو عمل خوښ شو، داسې عمل یې وکړه چې خدای پاک ډېر خوښ شو، نو الله پاک ورته ګناه کبیره دغسې معاف کړي بغیر توبې بغیر عمل. خو دې صورت کې الله پاک شرک او کفر نه معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله پاک شرک نه معاف کوي، د شرک نه علاوه ګناهونه معاف کوي، صغیرم معاف کوي او کبیرم. او دریم صورت دا دی چې په توبې سره ګناه معاف کیږي. واړه ګناهونه، لوی ګناهونه دا ټول په توبې سره معاف کیږي، تر دې که چېرې یو سړی کافر او مشرک وي او دې توبه وکړي، توبه ویلی کېږي الله ته رجوع کول، واپس کېدل. دی وایي چې یا الله تر اوسه پورې ما تا ته شا کړي وه او زه په خطا او لارو چارو باندې سر وم، بس دی آینده به دا ګناه نه کوم، رشوت به نه اخلم، سود به نه کوم، او زنا به نه کوم، غلا به نه کوم، نشې به نه کوم، بس زه ستا ته واپس کېږم. نو دا چې واپس شي سړی او سړی کافر او مشرک هم وي او د شهادت تیر کړي او د الله جل شانو د وحدانیت گواهي ورکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت، نو دې سره هغه کفر شرک هم معاف کېږي.